جمع کې چې ملا سره درېږي که نه د ملا چې په تیزه باندې لکه مثال د هغه وایي د خطبه ده کې شاته الحمدلله تور پسې تیزه لکه مثال زړه کې ویلی سي او که نه څنګه خطبه وایي؟ خطبه وایي که سوره فاتحه وایي؟ وایي سورت فاتحه چې وایي هغه رښتیا وایي. اصل کې زمونږ د وطنونو کې بعضې خلک دا خبره کوي چې کله امام صاحب په زوره په مانځه کې سوره فاتحه وایي تاسو به چوپ پاتې کېږئ، خو دا صرف زمونږ د وطنونو فتوی دي چې د هندوستان یا د انډیا نه یو فتوا راخوره شوې دیوبند نه وغیره هغه چلیږي. نور قرآن او حدیث دا وایي که یو سړی دی رور مې دا کم کسان چې کمنټ کې پوښتنې لیکي اکثر چې اوږد کمنټ وشي دا ښکاري ما ته نه دا کم ملګري چې زموږ د پوښتنو ځواب راکړه نو ما ته نه ښکاري په ډېرې بښنې سره چا پوښتنې بره راختلی شي. نو اصل کې قرآن او حدیث دا موږ ته وایي که نه چې که یو سړی په تیزه باندې مونځ کوي که په پټه باندې مونځ کوي دا به خامخا به دې کې سورة الفاتحه وایي. تر دې پورې دغه حدیث نه معلومیږي چې یو ځل سلمان فارسي دغه ته ویل ابو هریره ته ویل انا لنکون وراء الامام، کله موږ په امام په شاته ولاړ یو امام په تیزه قرات کوي نو د سلمان فارسي ته هغه ویل داسې اوس کونډو په دې لاس باندې ویل اقرأ بها فی نفسک ویل د ځان سره په زړه کې وایه خو سورة الفاتحه مه پرېږده. نو که په امام پسې ولاړې که ځان له ولاړې که دوه کسه مونځ کوئ که درې کسه مونځ کوئ که منفرد که هر یو که د جنازې مونځي سورة الفاتحه پکې لازمه ده. ښه مننه کار صاحب همدا پوښتنه مې ښه وخت ولاړ ښه وخت. جزاک الله خیره. دغه لاندې چې کوم ورور راغلی احمدزی بن میډي د مایک دیان کې که احمدزی پوښتنه نه لري بره دغه عمران خان ته سوله چې لګولی السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورور ستړي مه شه. څنګه یاستئ ښه وئ؟ الحمدلله. قاری صاحب ما دا تپوس کولو سرسیا په باره کې اوس موږ په یوروپ کې یو او زه څه فیملي والا کسان په پاکستان کې که نه نو د سرسیا موږ آیا د یوروپ هغه په یوروپ حساب ورکوو د پاکستان هغه په پاکستان په حساب او که نه پاکستان هغه هم د یوروپ په حساب باندې؟ اصل کې د دې نه خلکو دومره غټه مسله جوړه کړې که نه